أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فریضة من الله والله علیم حکیم. صدق اللہ العلی العظیم. انتہائی قابل احترام دوستانو، سورہ توبہ آیت نمبر 60 موږ نن مطالعه کوو. دا آیات موږ پرون هم مطالعه کړی و، خو لږ غوندې حسابه چونکې یو ډېر خاص آیات ته تمام آیتونه خاص دي، خو دې کې احکامات دي او د زکات د تقسیم مداتو ذکر ده چې زکات چې دا هغه کومو مداتو باندې خرچ کولی شي. اچھا دې کې کم سیستم چې کم مدات چې دي، یعنی د آیات نه چې کم یو غټه خبره راوځي هغه دا ده. موږ پرونو په دې خبرې هلکه پلکه خبره ما په دې ذکر کړی و چې دا آیات دا رهنمایي کوي چې اسلامی معاشره، اسلامی حکومت پهله دا فرض ده چې هغه به د زکات یو سیستم رایج کوي او د هغه سیستم دپاره به یو خپل یو بورډ، یو خلک به یو محکمه به وي چې هغې ته په اسلامي زبان کې بیت المال یایي. په هغې کې به رسي، چونکې اسلامي حکومت کې د بیت المال تصور ده د موجوده چې کوم د موږ خزانو د ټیکس سیستم ده دا نشته ده، دا په اسلام کې نشته ده. اسلام کې بیت المال دا او د بیت المال کې صدقات، زکات، دا ټول شیونه جمع کیږي. په دې باندې د حکومتي اخراجات او د حکومت د مشینری چلونې دا هم دغه ځای نه ده. او داسې نور شیونه چې دي اگر چې کم ټیکس چې نن ورته یایي دا نفذولی شي، د دې خپل یو بیا هغې کې یو قانون ده چې هغې په طریقې باندې به خلکو نه هغه خستی شي که چیرې ضرورت راغلو، یعنی مال، صدقات او زکات دومره نشو جمع. حالانکه کچری دا سیستم رایج شي نو د زکات او صدقات دومره دي چې دې کې پورا سیستم ته چلاولی شي، بلکې اضافه وي. دا نه مخکې تاریخ دې گواه ده. نو لہذا دا آیات دا رهنمایي کوي چې اسلامي حکومت دا ذمہداري ده چې هغه به داسې یو سیستم قایموي. کم زکات چې موږ کوو اگر چې فرض خو پوره کیږي، خو د اسلام چې کم احکامات دي هغه په مطابق هغه حکم موږ نشو پوره کولی چې موږ صرف دا پیژنو چې زکات مال د غریب څوک ته ویر کا، هغه چې موږ 50,000 زکات وي نو زر یو ته ویر کو، زر بل ته ویر کو، حالانکه د یو هم په کار نه کیږي. نو دا سیستم ټیک نه ده، خو بهرحال فرض خو ادا کیږي، دې کې شک نشته، ثواب هم میلویږي. خو لیکن سیستم چې کوم د هغه معاشرې نه چې کوم غربت ختمه کیدلی شي هغه نه کیږي د ذریعې سره. نو بهرحال هغه یو ستر موضوع ده. نو موږ یو څو مداتو باندې خبره کړې وي چې فقرا او مساکین او عاملین هغه ده. اوس موږ پریښی په دغه والمؤلفة قلوبهم چې د مدنه زکات دغه بیت المال نه ته تالیف قلب کولی شي. تالیف قلب څه شی و؟ نبی صلی الله علیه وسلم دور کې نبی صلی الله علیه وسلم په خپله باندې یو داسې خلک و چې هغوی یعنی د هغوی څه مقام و معاشرې کې سرداران وغیره او زیات د اسلام مینا یا د ایمان خو نوته و، خو د غومره ځای پکې نه و جوړ کړی. نو نبی صلی الله علیه وسلم د هغوی تالیف قلب دپاره، د هغوی زړونو نرمونې دپاره او یو قسم هغه پښتو کې ما لفظ دی چې پسونې دپاره دا کار کړی چې چا یې وظیفې مقرر کړي وي، چا ته به هسې عطیه به یې راواستوله، تحفه به یې راواستوله. نو هغه هم دې نه ته کولی شي، خو د هغې مقصد به دا و چې هغې مقصد دا نه و چې ذاتي تعلقات جوړونو، بلکې هغې مقصد به دا و چې هغې ذریعې سره به هغه خلک چې هغه به د اسلام طرف ته میل کولو، نمبر 1. دویم دا د اسلام مخالفت نه به منې کولو، دویمه. او دریمه دا ده چې هغوی به ملګري کولو، چې دا به موږ سره ملګري شي په دې طریقې سره چې کم سے کم اسلام څومره فایدې دي یا زه د دې خیال ساتم. دا هغه مقصدونه چې هغې باندې
ای په بنیاد باندې به نبی صلی الله علیه وسلم یا خو هغوی د ځنو باقاعده وظیفې مقررې کړي وي او یا به ځنه ته به وقتا فوقتا تحفې ویستولې هغه بنیاد باندې به چې هغه وو. اچھا دې کې د نبی صلی الله علیه وسلم دور کې دا نه ده شوي چې کفارو ته به ورکړي، کفارو ته یې نه وه ورکړي، خو لیکن امام شافعي و رائے ده چې را فاسق مسلمان ته ورکولی شي، کفر ته نشي ورکولی، مګر دا شرط چونکې قرآن نه ده کیسه نه حدیث نه ده غدا چې داسې ممانعت شوی وي. کچېرې نن هم د دې ضرورت راشي چې کفارو کې داسې یو کس وي چې هغه د اسلامي دعوت رکونې لپاره کوشش کوي یا هغه کولی شي، هغه کې دومره طاقت وي او هغه په شي طریقې په دې طریقې هغه رجوع کولی شي، نو نن هم ته دا کولی شي چې تالیف قلب دی لپاره دته تالیف قلب ده. تالیف قلب مطلب دا چې هغه رجوع شي لغونی، هغه غن لري شي، مخالفت نه لري شي او یو قسم پټ شي چې هغه اتا رکاوټ نه پیدا کوي، نو هغه د لپاره ته نه کولی شي. امام ابو حنیفه وایي چې دا مت شو دا د صحابه کرام په دور کې وو اور نه د نبی صلی الله علیه وسلم دور کې وو، هغه د بعد دا ختم شوی ده. هغه استدلال کوي د یوې واقعې نه. واقعه داسې وه چې کله چې ابوبکر صدیق رضی الله عنه خلیفہ جوړ شو نو یو سردار و عیینه بن حسن اور اقرا بن حابس، دا دوه کسانو او دوی ته به نبی صلی الله علیه وسلم زندګۍ کې ورکولو څه، خو چې څه ټیم نبی صلی الله علیه وسلم دنیا نه رخصت شو نو دی راغو د ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه ته او هغه ته هغه نه د یوې ځمکې ډیمانډ یې وکړو، یعنې ځمکې ته نه وغوښتله. نو ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه یو دستاویز ورکو، ځمکه ورته ورکړه اتیا او هغې یو خپل کاغذ یې ورته ولیکلو، یو فرمان یې ورته ولیکلو. نو هغه چونکې د دنیا لحاظ سره خو ډېر هوښیاران وو، اگر چې دا ټولو ایمان قبول کړی خو هغسې نه وو لکه د دې خپل قبیلې وي هغه وي، نو دې وجې نه نبي صلی الله علیه وسلم غالبا د دې وجې نه د جري ستلي وو. نو ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه ورته فرمان ولیکلو، ویې کړو ورته چې ویې کړلو دی څه چلو کو چې هغه فرمان باندې دا خبرې پخونې دپاره ګواهانې لیکن وکړو. صحابه کرام نه دستخطونه واخیستلو، هغو نه ګوتې متې یا دستخطونه چې کوم طریقه وه هغه یې وکړله. نو حضرت عمر رضی الله تعالی عنه ته ورغللو چې یاره دنه هم پکې لیکو دستخط، چې هغه ته ورغلو هغه چې فرمان ولیدلو نو فرمان چونکې هغه لاس کې وي د دوی په مخ کې فرمان یې ورته وشلولو. ډېر حیران شو، هغه ورته وشلو، ورسره یې ورته دا ذکر وکړو چې دا دور اوس تېر ده، دا دور تېر ده. مقصد یې دا و چې هغه ټیم کې اسلام موږ محتاج یو د دې خبرې، اوس اسلام غالبه ده موږ د دې محتاج نه یو. که ته مو ملګرتیا کوې ټیک خو کوی، که نه کوې نو مرضي دې خپله ده. نو دا یو قسم داسې یو پیغام و چې هغه فرمان چې وشلولو ورته ویل چې اسلام اوس د دې محتاج نه ده، بس دومره خبره ورته، خو په څټ ته دا خبره وه. هغوی دواړه لړلو او ابوبکر صدیق رضی الله عنه شکایت وکړو چې بھائی موږ خو داسې هغه فرمان هغه وشلولو. نو ابوبکر صدیق رضی الله عنه ته نه غلی شو. اچھا بیا ورته وکړو چې بھائی خلیفه ته یې که هغه ده. ابوبکر صدیق رضی الله عنه ورته هېڅ جواب نه کوی، بلکل خاموشي کا. خاموشۍ مطلب دا و چې څه چې کړي دي بس ټیکې کړي دي، اوس هغه چې کړي ټیکې کړي دي. اچھا دینا حضرت امام ابو حنیفه دا استدلال کوي چې دی واقع دینه بعد چې دا شی ختم شوی ده، مګر قرآن او حدیث کې د دې نشته، نه قرآن د دې څه شرط کې چې دا صحابه کرام نه و کړی، ضرورت یې نه و پیش شوی، هغوی بس ټیک وو، هغوی خپل دور ټیک تېر کړو چې بھائی ټیک ده اوس غالب ده، هغه یو بل دور و. نن دور کې که چېرې داسې یو معامله راشي نو قرآن او حدیث کې څه رکاوټ نشته د دې خبرې. نو داسې ته کولی شي، خو دا د زکات مدنه یا د صدقات بیت المال مدنه ته داسې کولی شي. نو دا هغه بنیاد ده چې کوي. داسې امام شافعي لکه رایې کوي چې فاسق ته ورکولی شي، کفار ته نشي ورکولی، مګر دا هم یوه رایې ده ضرور، مګر قرآن دی کې هېڅ شرط نه ده کیږي. تالیف قلب مؤلفت قلوبهم لفظ هغې څه شرط نشته ده چې کفر ته مه ورکوه. کفر کې هم داسې سړی چې هغه ته په پیسو خستلی شي، لکه نن هم د انټلیجنس ادارې چې وي دا چې کومه پیسه خرج کوي د ملک خزانې نه، هغه دغه خلکو کې کوي، هغه دا یو شکل ده چې هغې ذریعې سره هغه خلک واخلي، هغو نه خپل مقصد خپل غد واخلي. نو دې وجې نه دا شی ته کولی شي. مخکې یې یوفر رقاب
رقاب یی گردن لکه چا غاړې تړلی وي دینه مقصد خو غلامان وو چې دې داسې غلام وي چې هغه لکت پړت کړی وي خپل مالک سره خو هغه ضرورتمند وي پیسې نشي پیدا کولی ځان نشي خلاصولی نو زکات مد نه تا هغه ته غلام ورکولی شي یا دا هم یوه رایه ده چې دغه زکات مد که چیرې ډېر وي نورو اخراجات نه وي دینه او پیسې وي نو دې ذریعې سره داسې غلامان وي چې هغه تنګ وي هغه ته خستلی شي مګر دا خو هغه ټیم خبره وه هغه ټیم غلامانو نن د دې څه شکل ده نن د دې دا شکل ده که داسې خلک وي ځکه چې مخکې ورسره یي غارمین هغو خلکو دی چې قرضداره وي نو دا دواړې خبرې که چیرې ته وي داسې خلک وي چې یا د قرضو وجې نه تړل شوي وي یا د قرضو وجې نه په قید کې وي او ځینې داسې معاملات وي چې پیسې وي په هغه د پیسو وجې نه ورباندې قید ولګي یا داسې قیدیان وي چې هغه قید کې لګېدلي وي بچي هغه وي نو هغه د پیسو د مال وجې نه نو اسلامي حکومت ذمه داري ده چې هغه به د بیت المال نه د هغه یا قرضه لنډه کړي او هغه ته به ازادي ورکوي نو دا مد هم ته استعمالول شي دا حکم ده فر رقاب یی غلام ته چې ګردن لکه تړل شوی وي د پیسو مال وجنه والغارمین قرضدار وي اوس دې کې هغه قرضدار هغه هم کېدلی شي چې څه وجوهاتو نه هغه باندې एकदम څه معامله راغله او قرضو کې ډوب شو او د هغه داسې وي چې هغه خپل مال یې ملاړي یا مال وي یا قرضې نشي لنډولی نو دزه کې دا حکم ده چې د بیت المال نه د دغه صدقاتو د زکات نه دغه قرضې لاندې که چې هغه آزاد شي هغه خپله زندگی سکون سره راولي ځکه چې ډېر معاملات داسې کېږي چې انسان څه وجوهاتو نه قرضو کې ډوب شي خو دلته ځله فقها دا یي چې که چیرې دا قرضې د بدعملیو ته خستي وغته شي هغه دا یی چې بی بیا هغه ځای کې نشته د هغه قرضې به نه لنډوي لیکن دا چې څو پر هغه توبه نه وي ایستلي دا فقها دا هم رایې کوي مګر دلته مغه خبره ده چې که چیرې داسې طریقه وي ویلي چې دې سره سره د حکومت دا هم ذمه داري ده چې هغو قرضې هم لنډي کړي هغو ته هدایات او د تربیت ذریعه وګرځوي څه طور طریقه ورته جوړه کړي چې هغه مزید بیا د پر داسې کار نه کوي نو دا یوه ذریعه کېدلی شي وفي سبیل الله مخکې الله تعالی چې فی سبیل الله هغه کار ده چې هغه د عام خدای جره نیکی کار کوي مګر دلته کې چې کم دا دی جهاد ډېرو علماو فقهاو دی نه غزوه مقصد چې صرف قتال کې مګر قتال لفظ وړي کې دا جهاد لفظ غړته دلته چې کوم مقصد دا چې جهاد معامله چې وي جدوجہد کی او جهاد سے یعنی باطل نظام خلاف اسلامی نظام دے پر کوششونه کوونه چې دا غالب شي په دغه سلسله کې چې دی هم د مدنه ته پیسې خرج کول شي هغه خلک خو هغه غنی ویل نه وي خو چې هغه دغه جدوجہد کې لګوي دغه کوشش کې لګوي دغه ضرورت دغه سفر خرچ دغه کنپینا چې هغه اسلامی نظام غالبونه پر د پر جدوجہد کوي ځکه چې قتال چې دا د اخري نقطه ده د جهاد نه شروع کیږي قتال تراسي خبره نو دلته صرف قتال نه ده بلکې دا ټول جهاد ده او قتال هم ده ورکه چې کله قتال راشي قتال ته هم ملا راسي نو فی سبیل الله نو دغه کې هم خرج کول شي وبني سبیل او مسافر خو کروڑپتی ویلی نه وي خو کچېرې دا سفر حالت کې وي او سفر حالت کې د ضرورت راغللو نو دنه دغه مدنه ته هغې کې هم هغه مدد کولی شي ځنه فقها دی کې دا خبره صحیح چې آیا دغه سفر معیشت په بنیاد نه وي یعنی ګناه په بنیاد نه وي چې ګناه دپاره یو سفر کوي مګر دا هم یو فقهاو یوه رایه ده حالانکې دا هم هغه خبره ده چې سفر ده دلته کې دا شرط نشته ده چې څوک هم ده که مسافر ده نو هر انسان د دې محتاج ده چې هغه تکلیف راشي خو حقوق کافر ویلي نه وي احادیث نه دا خبره ثابته ده چې دغه مدد وکړي کافر ویلي نه وي دا هغه شیونه دي چې اسلام حکم کوي د دوشنو دو ذریعو سره بل زړه کې یوه خبره پرېوځي یو دعوت پرېوځي دعوت به ذات خود عملي شکل دغه ده وبني سبیل مسافرو هم مدد کولی شي مخکې چې فریضة من الله دا د الله فریضه ده یعنی احکامات دي حکم دا چې دا به تاسو کې د الله طرف نه والله علیم حکیم او یقینا چې الله چې دا هغه علیم ده حکیم ده او خبر ده الله دې موږ ته قرآن فهم راکړي د دین فهم راکړي د سمجھ راکړي او د دې په مطابق عملي زندگی انفرادي اجتماعي موږ ته جوړونې توفیق راکړي رب کریم موږ ټولې دعاګانې چې څومره موږ کړي دي ټولې ته قبولې کې آخرت تکلیفاتو نه مو وساتې نبی کریم صلی الله علیه وسلم شفاعت قربت حوض کوثر نه موږ ته وبنصیب کې جهنم نه مو وساتې پل صراط په لارې موږ ته موږ پلار ته خویندرونو ته عزیزانو ته دوستانو ته رشتهدارانو ته آل اولاد ټولو مسلمانانو ته خپل روشنايي نصیب کې اللهم صل وسلم علی عبدک ورسولک وحبیبک
حبيبك سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.